واجب الاحترام سامعین و ناظرین، کله به داسې وخت راشي چې موږ کې من حیث القوم دا یو احساس پیدا شي. دا ګورو چې موږ د جومات په خوا کې دا چمن دی او دغسې پر کوم عام زموږ پارکونه دی، هلته کې زموږ وروڼه زموږ نوجوانان او زموږ خلک راشي او هلته کې خوراک څښاک وکړي، اغذې استعمال کړي او بیا د ګند نه ډک اغذې پرېږدي. حالانکې یو مسلمان دپاره تعلیم دا دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مؤمن په تاسو کې هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې د شر نه بل مسلمان محفوظ وي، او داسې طور طریقه د ژوند اختیارول چې په هغې کې داسې عمل کول او په هر ځای کې ګند غورځول او خپل ګندګۍ د وجه نه د خپل د چې کوم ضرورت نه ځایي څیزونه وي د هغې د داسې غورځولو د وجه نه چې کوم مسلمانانو ته تکلیف رسي او نقصان رسي او د هغوی چې د طبیعت ورسره خرابېږي، ذهن ورسره ګندګي او غلاظت ورسره چې د هغه خورېږي، دا ایذای مسلم دی، دا حرام دی. طهارت او صفایي دا نیم ایمان دی. خدارا من حیث القوم، کله به مونږ کې داسې شعور راشي. نن سهار یو نوجوان کالج ته روان و، دغه ځای کې په دې چمن کې ناست و، خوراک کو، لږ ساعت بعد چې مې وکتو نو دغه ګند په دغه ځای باندې غورځولی او تللی و. کله مونږ کې به دا احساس پیدا کېږي چې مونږ د خپل د ملک، د خپل د علاقې، د خپل د چمنونو، د خپل د پارکونو، د خپل د ځایونو د صفایي خیال وساتو. حالانکې د مسلمان دپاره صفایي دا نیم ایمان ارشاد فرمایلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. کله به مونږ کې دا احساس پیدا کېږي، کله به مونږ کې دا شعور پیدا کېږي، دا کور او دغه چمنونه او دغه پارکونه، دغه ځایونه، دغه علاقې چې کم کې مونږ ژوند تیرو، په کم کې مونږ راحت حاصلو، په کم کې مونږ چې د خپل د صحت چې دی هغه خیال ساتو، ګرځو، هغه ځایونه مونږ استعمالو، دا د الله تبارک وتعالی نعمتونه دی. او دغسې ګندونه غورځول او د دې هر ځای نه چې دی ډیران جوړول او د دې ناقدري کول، دا د الله تبارک وتعالی د نعمتونو ناشکري ده. چې کله د نعمتونو ناشکري کېږي په نعمت باندې زوال راځي. بحیثیت یو مسلمان مونږ کې دا شعور پیدا کېدل پکار دی، د دې احساس کول پکار دی چې مونږ د دې څیزونو خیال وساتو، هر ځای کې ګند نه غورځو. چې کوم ځای کې مونږ کینو پاسو، هلته کې ګندګي وي، غلاظت وي، هغه چې دی خپل لاس نه چې کوم مونږ ګند غورځو پکار دی هغه سنبال کو. یو چې کوم د هغې مقام وي، چې کوم د هغې ځای وي، هغه ځای ته دا ګند ورسو. پکار دی چې مونږ او تاسو خپل ځان سره هم دا احساس پیدا کو او دغه پیغام ټولو مسلمانانو ته ورسو چې مونږ د وجه نه څوک په تکلیف کې نشي او څوک په مشقت کې نشي او زمونږ د وجه نه چاته اذیت او تکلیف ونه رسي. دا یو ډېر عظیمه ګناه ده. جزاکم الله.